بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمن اوریدونکو کتونکو پښتونخوا تاسو आवाज اوري اف ام 89.4 نه आवाज اوري د رفت شاه او دا پروګرام د اکس پښتونخوا. نن په دې پروګرام کې موږ لکشان لیټ سره شروع کوو تمهید ډیر نه تړو. نن چې کوم زموږ پروګرام دی په دې کې موږ د همیش په شان دی څنګه چې موږ همیشه خپل پروګرام کې د اکس پښتونخوا یا د صوبې یو داسې کریکټر یو داسې هیروز یو داسې سکسس سټوري سره تاسو ملاقات کوو چې د اغه لوجې دی صوبې ته یو وده ورکړې کېږي د صوبې ته ترقی ملاويږي یا د صوبې پہچان او خنوم چې د دنیا ته مخ ته کېږي. نن به هم موږ خبره کوو خو زه چې کله هم داسې پروګرام کوم چې په خصوصي توګه کې ما سره زنانه وي چې هغه اکس پښتونخوا جوړیږي او د پښتونخوا فخر وي نو ما دا پروګرام کولو کې ډېر خوشحالي محسوسېږي ځکه چې زمونږ د دلته کې د نارینو سره سره د زنانو برخه شته خو د زنانو برخه ډیره کم ده او بیا چې هغه برخه د سړونو زیات کار کوي او ای تا غرنګ اپریسیشن ملاويږي دا لک شانته د افغان خبرې خو کدی ته بیا بند سوچو کې چې هر څه دي د صوبې کې د خزو کردار د چانه هم کم نه دی او د سړو سره څنګه پسنګ روان دي صرف او صرف د لپاره چې د صوبې غنوم د دې صوبې د ترقې لپاره د یو کردار او خپل برخه چې دا هغه پکې واچي او کزو هم چې خزي په اصل تو مانو کې د بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناب هغه باندې لاین باندې روان دي چې هغه هر هغه قوم ترقی نشي کولای په کم کې چې خزي د سړو سره اوګه پوګه نوي ولاړې او همدا وجه ده چې دا وخت خیبر پختونخوا د نورو صوبونو لږ شان کم ده واغې وجه دا ده چې د خزو چې کوم پارټیسیپیشن دی یا د خزو حصہ چې ده په مختلفو سېکټرز کې په د صوبې په ترقۍ کې ډیره کم ده. خو نن موږ خبرې کوو چې د ټولو نه مهم سیز د ټولو نه غټ خبره نن سبا د پارلیمنت کې په اسمبلیانو کې د خزو مخصوص نشستونو په اړه باندې خبرې اترې روانې دي. مخصوص نشستونو باندې همیشه خزي وي خو لبد مرغه دغه خزه ته چې دی غرنګي اسانتیا نه ورکړي کې یا موقع نه ورکړي کې چې په دې مخصوص نشستونو باندې راشي د خزو خو आवाज جوړ شي. خو زمونږ په صوبه کې او په پاکستان کې داسې مختلف فیلډ شته چې کې خزي د خزو आवाज جوړيږي او جوړېدي شي او ورسره د صوبې په ترقې کې او د ملک په ترقې کې حصہ اخیستې شي. نن موږ خبره کوو د خیبر پختونخوا معاشي ترقې پاړه او د کې د خزو حصہ څومره ضروری ده. نن چې موږ سره کومه ملمنه ده هغه خپل یو غټ سټرګل دی یو مهنت دی دا غي د ژوند کیسه چې کومه ده د ټولو د پاره د حیرانتیا هم ده او ورسره د متاثر کن هم ده خلک انسپریشن ورته موږ یا انسپریشن ته غستې شي او زموږ خزو د پاره مشالې را ده څوک چې او وی چې لګه زه هیڅ نشم کولای زما تعلیم نشته نو زه هیڅ نشم کولای یا د کور په بجټ کې هم حصہ نشي اچول نه صوبې په بجټ کې حصہ چول غټه خبره موږ سره موجوده ده د خیبر پختونخوا چمبر اف کامرس برخه هم ده او ورسره یو وړومبه داسې خزه چې آنلاین داسې بزنس شروع کړو چې د خزو سره بلکې د خزو فکر یې ول کړو چې خزو ته اسانتیا ترلاسه شي. هغه سو په خبرې کوم سره ملمنه ده بزنس وومن ده عبدا جلانی او ای سره موږ خبرې کوو چې د خزو ترقی کې حصہ څومره ضروری ده معاشي ترقی کې. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه تاسو؟ ټیک ټاک شکر دی. بله ډیره مننه چې تاسو موږ ټایم راوښته ځکه چې چمبر نه اوسګارې دلو تاسو میټینګز ډیر زیاتی خو موږ د لپاره خوش قسمتي ده چې وې داسې زنانه سره زمونږ ملاقات نن کیږي چې هغه د یو بزنس وومن ده د چمبر حصہ هم ده خو څه ټایم مخکې هغه یو سوچ سره راغلی و چې کورونو د آنلاین ګروسري یا د کور د راشن سودا آنلاین لیګل جی کلیکشن راته وایي چې تاسو تعلق د کوم سره دی او دغه آیډیا تاسو مایند ته څنګه راغله؟ السلام علیکم ګران اوریدونکو څنګه چې زمونږ مطلب معاشره دا زمونږ چې کوم کلچر دی په هغه کې دا 2010-11 خبره ده چې مطلب مونږ چې با کلم ګروسري لتلو نو د رش او د ګرمۍ د وجې او مطلب الیسټونه جوړول او بیا تللو کله د بچو د سکول ټایم کله څوک بیمار خو هغه د میاشتې ګروسري چې به مونږ راوړل نو مونږ ته ډیر زیات تکلیف
بس اسې یو ورځ ما ځان سره سوچ وکړ چې داسې یو سیستم وي زمونږ په دې ښار کې چې مطلب څوک فون کوي یا په واتس اپ رابطه کوي او موږ هغې له د پوره میاشتې سودا لیږو. دا سوچ ډېر عجیبه شانو، لکه دومره عجیبه و چې زه کله په هغه وخت کې زمونږ پریزیډنټ چې او د چیمبر نو هغه د سرحد چیمبر آف کامرس هغې ته ما خپله آیډیا پیش کړه. هغې ما ته وی چې دا تاسو د کمې مودې خبره کوئ، دا د کم وخت خبره کوئ، دا به دې کې به 10-12 سال لګي. اوس چې کم ټایم دی ایز ا پټان مونږ ټول مطلب خلک وی پټان خر دماغي کنه خبره زما په مزغو ډیره زیاته بده ولګیده چې ولې نه، لکه ولې مونږ ولې مخکې نیو چې لس کاله پس یو کار کیږي اوس یې ولې نه کوو. بس هغه ما ورته وی سر زه به درته پروف کوم دا چې دا به زه اوس کوم. بس هغه څه زما ضروریات داسې وو چې زما هسبنډ نو، زما ماشومان بچي وو، او څه زه د کپړو جیولري او دې شیزونو نه زه لږ اسم اخوامه. مطلب ما نه غوښتل چې زم د عام ښځو شانوم دې بزنس کې راشم چې کپړې خرڅوه او جیولري او میک اپ دا شیزونه، ما چې یو نوي څیزي یو نوي انداز یو خلکو ته سهولت وي. بس په دغه توګه باندې بیا ما یو 6 میاشتې هغې باندې کار وکړو او زما ډومبې چې کوم دغه مطلب زما آرډر و نو ډېر زیات هیوي و. مطلب ما ته ډومبې آرډر د 5 लाख ملو شو او ما سره یقین وکړئ چې ما سره صرف 500 روپیز وي او زه حیرانه پریشانه چې دا به زه څه کوم، لکه ما خو یو قدم ما واغشته خو دا به زه اوچتوم څنګه. او ایز ا فیمیل منډې ته تلل زمونږ په معاشره کې د نن نه مطلب 10 سال یا 12-13-14 سال مخکې منډې ته اوس هم ښځه اوس هم نه ځي. مطلب هغه وخت کې خو ډیره بل شان خبره وه چې زه منډې ته لاړم نو هغه سړي ټول زما نه راتاو شو، خو هغه سینس زما دومره کانفیډنس راکې دومره چې زه سیده د هغوی هغه چې کوم صدري د سبزي هغې سره ملو شم. زما داسې ما ته دغه ملو شوی دی مطلب آرډر او زما دا سیچویشن دی سبزي فروټ یا نور ګروسري چې څومره د هغې لګېده وادو او ډېر هیوي وادو د افغانیانو او ډومبې آرډر چې نو ما ته په مارکو پولو کې ملو شو، حبیب جان سیر مال را کړو او هغه بس الله کرم و بس پوره شو او د هغې نه بس بیا نه رکنې والا سلسله بس شروع شوه. او زما اوپننګ چې نو هغه هم بیا همغه होटल के शो ना उमगा प्रेसिडेंट को और माते विच पठान वाकई खर दिमाग है. मैंने कहा सर मैंने आपको प्रूफ करना है. अच्छा तो बहुत ډیر مشکلات راغلل په ژوند کې، ډیر سټرګل او ډیر زما مهنت او ډیر څنګه به مانج کول، لکه څنګه چې تاسو چې پهله تاسو ته غمه لاو شو دا تاسو ته د چا په وجه مې لاو شو، مطلب لارې څنګه مې لاو شو کله چې هغه سټرګل هم وای چې 5 लाख روپو آرډر اسی سب دومره غټ ټرست ونه کوي کنه په پهله ځل یو کارم کوي. بالکل فرست ټایم چې زه کله شیراز ته لاړم داغي مالکم وی چې نه دا ستاسو د کولو کار نه دی، مطلب دا د خزو کار نه دی چې دا پوره کی ګروسري او دا زموږ ډیر شیزونه ډیر آیټمز دي. بیا مارکو پولو ته لاړم، زما ګډ لک او چې هغې مالک ته ما خپل کارت پرېښود بس یو 2 ورځې پسې ما ته وی چې دا خو یو نوې شان خبره ده چې زموږ په KP کې حالان کې هغه افغاني و خو هغه وی چې زموږ په پښتنو کې هم دومره څوک ابیلیټي شته چې مطلب ښځه دا هغه ما له یو ټاسک راکړه ورکوټې شان چې زموږ د نن ورځې چې څومره ګروسري د هغه برابر کا. ما ورته سر یو خو به زما په کار کې څوک کار نه ساتي چې زه په خپله هره طریقه کوم چې ستاسو څیزونه یې به زه تاله برابروم. هغه تقریبا څه د 60-70 هزار روپو لږه شان سودا وه، هغه ما دغه کړلو، هغې ته ما هینډ اوور کړم. ما ورته چې زه کله تاسو له څیزونه در کوم کیمرې به اوني. بیا چې پوره ما هغه رجسټر هر څه ما دغه کړل. خیر دې کې مطلب یو 3 میاشتې تېرې شوې چې زه یو ورځ لکه لاړم د هغوی افس ته، ما ډېر ښکلی افس ډېر زبردست ځای راکړو چې زه لاړم هغې ډېر زیات ګفټس او ډېر شیزونه. نو ما ورته چې سر دا د څه شیز وی چې هغې ما له 1 لک روپۍ مطلب انعام راکړو. ما ته وی میډم د دې دپاره ما 4 سړي ساتلي او یو زما ګاډی او ډرایور او تاسو مطلب په یوازې ځان نه ګاډی نه ډرایور نه د چا هیلپ نه څه او یقینو کې زه ویم د اسمان فرشتو ما سره مدد کړي چې دا بالکل ما په یوازې کړي دي ځکه چې زما ټول بچي سکول ګوینګو او مطلب زما هسبنډ اونو نور فیملی سپورټ زمانو مطلب نه ان لاز او نه زما میکا نه سسرالی هم نه. بس الله پاک عجیبه شان څه معجزې کړي دي ما سره
زه نه پوهېږم چې څنګه خو هغې په ما دومره ټرسټ وکړو چې ما یقین وکړی چې د 5 لک سودا ما له ټولو هغوی بالکل په دغه په اعتبار باندې راکړه په فرست ټایم ټیک شو او مغه اعتبار تر اوسه ساعته پورې الحمدلله قایم او دایم دی بیا ورکې منځ کې کرونا راله بس د هغې په وجه زه بیماره شوم ډېره زیاته ټیک شو منځ کې بیا زه هارټ اټیک بیا نورې بیمارې بس د هغې په وجه لږ رکاو شو ټیک شو اوس ریسنټلی چې کوم زما کار دی نو هغه څنګه چې مونږ کیمیکلز نسټ کې زمونږ یو ریسرچ و هغې باندې هغې کې مونږ مطلب یو داسې ډپارټمنټ و چې هغې سره ما مطلب خبرې اترې شو نو چې کوم دا کیمیکلز او څومره چې دا دغه دی سټیروید مونږ خورو که نه نو دا مونږ دننه لګیا دی ختموي نو په دې وجه لکه ما دغه ارګینک طرف ته ما ډېره توجه ورکړه نو هیلث او بیوټي باندې الحمدلله ډېر سکسس سیزونه زما روان دي او ان شاء الله ارګینک او برانډ بس ان شاء الله بس زما اخري مرحلو کې دي ټیک شو بس پیکیجینګ او پیکینګ بس پاتې د نو بیا زما ټول نو کار ارګینک ایکسپورټ کې څه دي داسې زمونږ هغه قدرتي سیزونو باندې جی بالکل 100% قدرتی وي هغه کې نه سټیروید او نه کیمیکلز لکه مطلب هیلث ته به هیڅ ایشو ني څنګه چې مونږ د نورې دوايانې خورو مطلب میاش پس د هغې خامخا سایډ افیکټس دا مطلب روزي هغې زموږ په څه نه څه صورت کې د دې دا ده چې مطلب د دې هیڅ سایډ افیکټس نشته که ټوله زندګي مطلب کاږه او سپرکې او دا شیزونه زموږ نیاګانو زموږ موریانو استعمال کړي دي د هغې هیڅ سایډ افیکټس نشته بالکل نو دغه سیزونو کې زه راغلم دلکې ارګینک آیل دی او پاوډر فارم کې فرست ټایم ما مطلب داسې یو دغه چې هغه خلک کریم د وایټنینګ د پاره یا د رینکلز د پاره یا نور چې څومره مخسر ریلیټډ سکن مسلې دی هغه ټول مطلب هغې سره پاوډر فارم کې آی تھنک چې کې پی کې خو ما چې ریسرچ کړی لا چا نه دي راغشتې مطلب چا سٹارټ کړی نه دي او پاوډر فارم کې ان شاء الله ډیر زر ودین 15 ډیز به ان شاء الله چې دا زما هر څه پوره شي اوس فی الحال مونږ ایکسپورټ کړیم دي خو ایز ا سیمپل او دا به آنلاین به وي او بالکل آفلاین به وي آنلاین به وي ان شاء الله دا راته وایي چې کله تاسو چې کوم دا سفر دی چې تاسو د کور ګروسري نه یا د ګروسري نه سٹارټ واغښتو دا تاسو صرف د هالونو پورې یا هوټلو د پاور کول کنه کورونو ته هم تاسو دا ګروسري لګلې دا او په کومه طریقه به تاسو را ګروسري لګل ګروسري خو مونږ سره ډیره موده گاډي نو ټیکسي والا مې هایر کړو بیا خپل گاډي واغشته بس بیا هم کورونو تم سپلای کول هغه کې بیا مونږه لکه لاول خو د میاشتې سودا وا هغه اوچه سودا چې ورته مونږ وایو هغه نه علاوه بیا مونږ ورکې سبزي فروټ هم انکلود کړل او بس بیا زما یو کارت ما جوړ ک او بس هغه لما سړی اونی واغه به مطلب کورونو ته به دغه کو سپلای خلکو به آرډر څنګه کو چاته څنګه پته لګی واتس اپ ګروپس باندې مختلف ګروپس کې لکه مطلب د چیمبر په تھرو یا مطلب نور خپل تعلقات چې څومره دا واتس اپ او دا شین نو بالکل نو څنګه تاسو څنګه فون باندې به دغه کو د پیج او زما هغه وخت کې د فیسبوک پیج او فیسبوک ډیر دغه مطلب دا نیوز والا ډیر خبره د مختلف ټي وي چینلز انټرویوز او مختلف ریډیو دغه باندې ډیر هغه وخت کې ډیر یو لوی خبره و بیا انډیا نه ما سره یو کس دغه وکړ هغوی بیا آی تھنک چې فروټ باسکټ وکړه د څه په نوم باندې هغوی بیا دغه وکړه الحمدلله اوس په انډیا کې داسې روان دي هم څوک مسلمانو د کیرالا نو هغې بیا ما نه آیډیا واغشته چې تا دوبۍ کې ما سره ملو شي هغې وی چې لکه ستاسو څنګه دغه هغې ټول ورته ما لکه ګایډ لاین ورله ما ورکړه چې داسې زموږ بیا هغې نه هغوی آیډیا واغشته او لکه مطلب هغوی په دې باندې چیمبر ته څنګه رالی وومن چیمبر که موږ وګورو نو خیبر پښتونخوا کې د وومن چیمبر داسې اکټیو نه دی پاتې شوی اوس لږ ډېر کار کوي هغه ټایم څه قسمه مسلې وي مشکلات بینګ بزنس وومن یا خپل کاروبار سٹارټ کولو دپاره چیمبر ډېر ښه کردار د ښځو خو زموږ په صوبه کې له بده مرغه داسې څه نشته د چیمبر سره انټراکشن او د برخه څنګه جوړ شو هغه داسې وه چې زما یو فرینډ وه راهیله بلوچ دا د دې بزنس نه پس تاسو د څه جوړه شوې نه جی د بزنس نه مخکې زما فرینډ و جی پنجاب و راهیله بلوچ نومې وزیر مملکت و هغه دلته د شامی روډ کې د روبینا خالد که تاسو پیژنئ د هغې کې څه چلو هغې زه انوایټ کړم زه هم ورسره لاړم هلته روحي ظاهر شاه وه
نو هغې چې ما سره ملو شو ما ته وی چې ته څه بزنس کې هغه ورځو کې ما په هینډ امبرایډري باندې کار کو. ٹھیک شو. د بهاولپور او ملتان ډی ای خان هغې وی چې تاسو چیمبر ته ولې نه راځئ. نو ما سره خو څه آیډیا نه وه د چیمبر. خیر بیا ما هلته د چیمبر ممبرشپ وکړ. بیا مطلب هغه ورځو کې شمام ارباب دغه وه پریزیډنټ وه. هغې ډېر زیات ښکلي ښکلي ایونټس وکړل مطلب ایکسپو نور هم ډېر څیزونه. هغې نه بس وروستو بیا موږ ته آیډیا وشوه رو چې لکه مطلب دا څه دي. خو لکه ټیک ته چې د دوی زموږ په شا باندې لاس وي خو چې څو پورې انسان په خپل ځان ونه پیژني که نه بل څوک یې نشي مخکې بېشکه. او هغې تاسو غټ مثال یې بالکل چې سټپ هم واغېسته او د نوې آیډیا سره راغلی. بالکل ډېر نوې آیډیا چې اوس بالکل عام ده او هغه وخت کې تصور هم چالو او بالکل نن سبا خو ډېر زیات داسې کمپنیز دي چې هغه نمونه ورکړي پیجز دي او هغه چې دي ډیلیوري سروسز دي. 2010 کې دا مایند کې واقعي دا نه راځي. ډېر عجیبه خبره وه. ډېر عجیبه خبره. صحیح ده ګران اورېدونکو پروګرام د اکس د پښتونخوا نن موږ سره مېلمنه ده ابدا جیلاني د خیبر پښتونخوا هغه ړومبی زنانه او بزنس وومن چا چې د یو ګروسري آنلاین ګروسري نه یا کور په کور یا هوټل په هوټل به سبزی او د کور راشن کور خلکو ته رسولو او هم دا غې نه د دې د ژوند سفر شروع شو او اوس یو کامیاب بزنس وومن ده یو ښه تکړه وومن ده او نه صرف ځان دپاره یو کامیاب وومن ده بلکې د دې د بچو د فیملی او په خصوصي توګه د پېښور او د خیبر پښتونخوا دپاره د فخر وړ هم ثابتېږي لګیا ده. که تاسو هم د دې نه څه سوال لرئ څه آیډیا ستاسو مایند کې څه داسې تپوس ته کول غواړئ نو بالکل راتلی شي 5254 زموږ ټلیفون شمیره ده په دې باندې تاسو موږ سره شاملېدی شئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څو خبرې کوئ کم ځای نه؟ شیر احمد د جمرود. جی شیر احمد څه حالات دي جمرود کې موسم څنګه دی؟ یاره موسم خو ښه زبردست دی باران سهار کې مو شو ښه او اوس هم وشو ورځ ده ښه دا خو ښه خبره ځکه چې په پېښور والا خو د باران نه فلحال محرومه دي او بس دا به د الله تعالی کارونه وي. ښه څه به غواړئ تاسو زموږ ریګولر لسنر هم یې پروګرام هم اورئ نن زموږ مېلمانه به هم تاسو اورېدلي. بالکل دا زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده چې داسې ومن راشي او زموږ په مخکې کېږي او داسې میسج ډیلیور کړي سوسایټي دا د غاړه د فخر خبره ده چې موږ په ټي پي کې وګورو د ومن سره سلوک کېږي بس لکه سره نه ورسره کېږي سلوک د انصاف والا او خاص کر زموږ په قبایلي علاقو کې بالکل ریاریس کې کیسونو کې راځي هغه چې وي کومه هم بهر بلې صوبې ته به تللي وي یا به دلته د پېښور یا نور سیټیز مردان دغو سیټیز کې د کاروبار ترلاسه کړي یا به ایجوکیشن ترلاسه کړي وي نو د زنانه ډېر اهم کردار ادا کوي او بیا نورو ته هم فایده رسول دا ډېر اسان کار نه دی او دا مخکې پرمختګ کول به دی کې او بیا د دې نه خلک یو ښه پوزیټیو میسج اخلي نو د دې د وجې نه معاشره کې هم ایوالوشن راځي. حالانکې موږ ګورو چې کوم د پرایویټ ګورنمنټ کوم دی د هغې سپورټ بالکل نشته دی د ویمن سره ځکه چې بس هغه په خپل سیلفش ګورنمنټ هغه د عوامو ته ګوري نه 14 کاله وشو خلک هم نه پوهېږي ورسره بس جذباتي خلک چې زموږ داسې به ووایو څه به کول غواړئ تاسو څه ګڼئ د ښځو مخکې راوستوله او هغوی په معاشي ترقۍ کې حصه اچولو لپاره به ګورنمنټ څه کوي؟ ګورنمنټ به دا کوي چې په ویمن کې به اویرنس راولي هغوی له به چې کوم ریسورسز دي که نه هغوی له به هغه اویل کوي هغې نه بعد به نوې زنانه پوه شي وګوري چې معاشرې ته م ګوري نورو خلکو ته م ګوري چې آیا زه خو څه کولی شم ما کې څه ایبیلیټي شته اوس چې ګورنمنټ هم ولا سپورټ نه ورکوي ولا ګورنمنټ ولا داسې پروګرامونه نه سټارټ کوي لکه موږ ګورو پنجاب کې وګورو یا په سیند کې وګورو داسې پروګرامونه سټارټ کړي چې د هغې د وومن خاص کر په ایجوکیشن کې په صحت کې وګورو داسې په بزنس کې وګورو هغه ولا سپورټ ورکولی شي دلته خو سپورټ نه ورته ورکېږي دلته د حفاظت هم نشته بلکې دلته خلک د مذهب په نوم باندې یا بل نوم باندې ارمانې کوي ویل مزه دلته او داسې دي او داسې دي حالانکې زموږ د ټول نه کمزوري او نرو مایندډ خلک به هغه وي زموږ مذهب کې هم دا نشته زموږ د ټول کامیابه چې کومه بزنس وومن وه چا نه چې حضور صلی الله علیه وسلم متاثره شوی وه حضرت خدیجة الکبرا بالکل آج تک وومن کې داسې راځي د دې باره کې چې دوی تجارت کړی دی دوی خپله کاروبار کړی دی معاشره کې تعلیم ترلاسه خو دا زموږ مسله ده چې خلک هم داسې انټرسټډ نه دي او حکومت هم نه دی انټرسټډ د دې د وجې نه زموږ زنانه په بیکورډ روانې دي نو زموږ دا کار دی چې دوی سره سپورټ وکړو اول د کور نه ټول نه اهم سپورټ
بیا بهر د حکومت صحیح. هغه ول آسان د سپورټ صحیح ده. ډیره مننه شر احمد. آپ دا میډم دا یو ډیر کم ایج زموږ یو کالر دی لیسنر دی د میټرک سټوډنټ دی. استاد ته به د دې خبرو نه پته نه لګي چې میټرک ځکه چې دوی همیشه چې کله هم پروګرام کې کړی دی پوزټیویټي طرف ته ډیر دغه کړی دی جوکاوي او په خصوصي توګه وومن امپاورمنټ باندې ډیر ښه خبرې کوي. نو آی هوپ چې دا چې هر زموږ رونه دي زموږ کوم داسې بچي دي الکان دي ای دا سوچ لري چې د ښځو چې کومه حصه ده په هر ځای کې ډېره ضروري ده. د یو خبره وکړه د قبایلي سیمو کومه چې زموږ مسله ده الریډي څنګه چې تاسو وویله چې تاسو اول د دې هغه والا هینډ امبرايډري یا د ګوتو کارونه یا داسې کارونه زموږ په قبایلي سیمه کې ډېر داسې زنانه شته چې دا کاروبار دا مطلب دا کار کوي روټین کې کوي خو هغه د خپل روزګار برخه نشي جوړولی. څه به ورغواړي دغه ښځه څنګه خپل ژوند بدلولی شي د دغې د لارې؟ زه به تاسو ته اوس خپل مثال درکم مطلب د خپل بزنس مثال به درکم. زمونږ چې په چترال کې یو داسې مطلب بوټی دی چې هغې ته سیبکتان وایي چې بالکل ډېر ریئر دی او هغې باندې چې مونږ ریسرچ وکړو نو هغه ځمکه کې د هغې روټس 200 فیټس چې دی هغه لاندې دي دومره منرل ځان ته دغه کې که نه را جمع کړي چې اوړې شانبیرې دي او چاینا راځي او زمونږ د صوبې نه هغه تیار فصل وړي او زمونږ خلکو سره دومره اویرنس نشته چې که د سرو په قیمت دغه کېږي زه وایم چې دغه څیز خو د پاکستان نه یو وړه بیره به ونوځي. نو زمونږ د ساینس خو دا حالات دی او زمونږ د حکومت به مو وایم چې ناخبره دي یا څه پته نشته څه چل دی داسې. او دا استعمالیږي څه کې؟ دا د انټي کینسر دی انټي ایجنګ دی هارت کې مطلب دغه کوي شوګر کې کوي خوب کې کوي هغې کې دومره وټامن سی ده که نه او اومیګا 6 یو داسې دغه دی زمونږ مطلب چې هغه په دنیا کې ډېر زیات ریئر دی او هغه صرف دې سیز کې ملاویږي نو هغه لګیا د ضایع کېږي. نو هغه که زمونږ رونه او یا زمونږ خویندې هم په دې باندې مطلب اویر شي چې دا سیز مطلب هغه غنو کې هغه بوټو کې اسې ضایع شو چې صرف وایو دا خو هغه دي جاړیانې دي بالکل. نو خبره ټوله د اویرنس ده چې اویرنس نشته. بل زمونږ معاشره داسې ده لکه که څوک پالر کولو کې نو هغه د نیانو کار چې کوي که څوک کپړې دغه کې هغه ټوکړې چې خرڅوي که څوک مطلب یوه ښځه هم کار نشي کولی که کوي هم نو دونه هرډلز ورته چې هغه عجزه بیا په خپله بس چپ کینی یا به کورونه ټیک ته چې زمونږ په معاشره کې تضاد دی. یو طرف خلک ډېر اوچت روان دي یو طرف خلک لاندې او لاندې روان دي. هغه درمیانه طبقه بالکل ختمه شوه. زموږ معاشره کې درمیانه طبقه بالکل ختمه شوه چې کوم اوچت دی ډېر اوچت روان دی او چې کوم ښکته دي هغې دونه کشالو کې اچولي دي چې هغوی سوچ هم نشي کولی. هغوی د خپلو مسلو نه هغوی خپل بلونه ورکړي هغوی خپل کرایانې ورکړي هغوی خپل د فیسونه ورکړي د تعلیم معیار بل شان دی. مطلب په یو پاکستان کې 3-4 قسمه معیار روان دی که نه او خلک زموږ شان درمیانه خلک چې دي هغوی ځان اوچتو ته رسول غواړي چې کوم اوچت دی هغوی وایي چې موږ د هغې نه هم زیات اوچت شو د یو بل په سرونو باندې لګیا دی خپیک دی او لیګ پولینګ زموږ په معاشره کې لیګ پولینګ ډېر زیات دی چې کله دا سیز لرې شي ایز ا مسلم یو بل له موږ لاسونه ورکو نو زه نه منم چې لکه مطلب زموږ ښځې به وروسته پاتې شي. یو بل کالر دی مو سره په لاین. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بشیر څنګه خیر؟ ډېره مننه جی. څو خبرې کوئ کوم ځای نه؟ زه معظم خبرې کوم د پېښور نه. جی معظم صاحب څه به ویل غواړئ؟ زما د لور نه دا پوښتنه ده چې یاره دا زما یو لور ده هغه تقریبا داسې 15 سالو خوشه ده. دویمه چې هم دې ته راولم نو دا څنګه دې دا د مالک پوهېږي او دا تعلیم کوي سبق وایي د بچی زه بې تعلیمه یم که نه خو لکه چې هغه تعلیم کوي لګیا ده که نه نو وایم چې داسې چې زه دغه هغې له روان کړم نو دا به ما دا خو ډېره ښه خبره ده ډېر غټ سوچ دی دا به میډم تاسو ته ووایي چې څه کول پکار دي. ډېره مننه اګین یو ښه سوچ سره یو ښه پلار جی ډېر قابل فخر پلار.
السلام علیکم. خبره داسې ده چې مطلب یو خو هغې زموږ معاشرې ته چې راځي نو په بیک باندې چې د چا پلاري یا روري یا خاوندي نو زموږ دپاره خو دا ډېره د فخر خبره ده. او بل ستاسو سوال داسې واضح نه شو چې مطلب ګروسري کې راتلل غواړي یا چیمبر کې راتلل غواړي. یو مین دا چې یو څنګه خپل بزنس یا خپل هغه یا داسې کم پاتوی ورته دغه کی چې هغه یو ریسپیکټیبل طریقې سره زما په خیال د دې امدای کې دغه کوېسچن چې ریسپیکټیبل طریقې سره هغه یو ښه په کور کې دننه ایجوکیشن بالکل کوي یو بزنس څنګه چې ماته سوچ د کور کار کوي بالکل اول خو به لکه د دوی تاسو سوچ دغه کې چې مطلب دوی سره انټرست کم شیز کې دی او مغه کې بیا چیمبر ته د اکسسو کې مطلب چیمبر ته د لاړ شي او الته دی وګوري چې مطلب زما ذات سره ریلیټډ کم داسې بزنس دی هغوی بیا به هیلپ آؤٹ کی هغوی به بیا هغه مخکې به ولیږي مطلب مختلف ایکسپوز را روان دي مطلب اوس ریسنټلی هم ډېر را روان دي خو چونکې چې دا بچی ډېره د کم عمر ده که نه نو زه به تاسو ته دا مطلب ایز ا مور زه په خپله مور یم چې فی الحال خو د دا په خپل سبق باندې فوکس کی او یو داسې ډیره ماشومه ده او بیا د داسې یو هنر زده کی چې هغه د عزت په طریقې دا د بزنس ایز ا بزنس ده چې کم کې د انټرسټي مطلب زه داسې ښځه وم چې زما میک اپ سره او جامو سره او کالو سره او دې شیزونو سره زما شوق نو شورونه د ماشوموالي نه ما به همیشه تله ځان له جوړوله په تله به مې لوبې کولې سایکل باندې به مې لکه هغه د ښځو والا نو هغه کاروبار زما په اوږه داسې راغی چې د ترازو والا کاروبار شو نو همغه خبره ده چې کم کې د دې بچی انټرسټي همغه طرف ته دا مطلب سټیپس واخلي خو زه فی الحال خو درته زه دا وایم چې زموږ په معاشره کې لا دومره کم عمره او د کچه ذهن جینۍ لا فی الحال نه لږ ټایم کم از کم بی ایس کی او هغې سره سره دی یو داسې چې کم کې د دې مطلب خواهش وي او کم د دې رجحان کم طرف ته هغه طرف ته دی هغې کې که د لاس هنر وي که څه آنلاین کورسز وي چې هر څه وي ماشاءالله ډېر سکل دی اوسنۍ جینکۍ خو ماشاءالله ډېرې ښه دي د چا د مهندي لګولو سکل دی د چا د میک اپ دی د چا د وختو کټینګ آنلاین د چا فیسبوک باندې ارنینګ دی د چا په شوپیفای باندې دی د چا مطلب مختلف ای کامرس سره ریلیټډ ډیر شیزونه دي نو ایز ا مور خو زما دغه دی دا سجیشن دی الله دې کامیاب کړي د ټولو سره چې د دې څه سره مطلب شوق وي هغه شیز کې د مخکې شو سبق د ټولو نه ضروري صحیح ده اب ته یو کال اخلو بیا وضو اخرنی سوال طرف ته السلام علیکم جی हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज़ दर्जी तासु ला हाँ फ़ोन چې کله هم کوي نو لږ کوشش کوي زموږ څو اورېدونکي ته یو خواست دی چې د پروګرام طرف ته دھیان ورکوي دې نه علاوه چې دی نو بیا موبایل یا چینل چې کوم دی آف کوي السلام علیکم جی السلام علیکم ها اوکې بخښنې سره چې هر څوک مو نو بالکل تاسو موږ سره بیا په نور پروګرامونو کې شامل شئ چې پروګرام وخت موږ سره په ختمېدو دی او په تللو کې ډېر مهم سوال کوم چې زموږ نن موضوع هم دا چې دا د موږ نن موضوع ده چې د خیبر پښتونخوا معاشي ترقي موږ د نورو صوبونو ډېر شاته یو او که موږ وګورو نو موږ د پروګرام نه وړاندې دا خبره چې دلته ټالنټ کمی هم نشته بالکل وجوهات څه دي او د ښځې د خیبر پښتونخوا د زنانو د صوبې په معاشي ترقۍ کې څومره غټ کردار دی او کېدی شي وجوهات څه دي چې موږ شاته وجوهات د حکومت انټرست نه غشتل څومره چې تاسو نورو صوبو کې وګورئ سپیشلی پنجاب کې ځکه چې زما ټایم هر صوبه کې ډېر تیر شوی دی مطلب کال دوه داسې چې کومه ترقي هغوی خپلو زنانو له ورکوي هغه زموږ په صوبه کې نشته چې کوم هغوی په دا چې کوم زموږ ایجوکیشن خو چلو یو بیله خبره ده چې کوم سکلز دي مونږ اوس دا نمونه اورو چې ای کامرس او اخوا دیخوا هغوی ورکې مطلب ډېر مخکې لاړل نه صرف زنانه بلکې زموږ الکان هم ډېر رستو وي
اپورچونټیز نشته ګوره مونږ ته بانک لون دومره سخت کړی دی کنه چې مونږ وایو چې بس یاره پرېږدی بس نشو دونه منډې اوس خلک خپل بزنس وکړي که دوی له دونه ښه زه اوس بزنس کومه زما ذمهوار چرم تاسو دی اوس نن سبا وخت کې تاسو زما ذمهواري نشئ اخیستی نو زما دوی ته دا خواست دی چې د خدای خاطر وکړئ لږ زمونږ د دغه طرف ته بزنس طرف ته چې کم ښځې بزنس کې راغلي دي هغوی ته په اسانو په نرمو دغه باندې کشت باندې لکه مطلب قرضونه ورکړي که قرضونه نه ورکوي ګرانټونه پنجاب ګرانټونو یوړو دلته په څه باندې هلته یې بمبو لګوله هلته یې کوي دغه دا یو ډېرې وړې خبرې دي ښځې خپل دغه کې شاملې کړي مطلب اوس چې څومره دي هغې کې نشته هېڅوک هم نشته نو زمونږ دا بدقسمتي به ورته وو چې زمونږ څومره ټیلنټ دی زمونږ په صوبه کې که نه هلګیا د ضایع کېږي کول همغه واپس همغه چې لکه که ما ډېر محنت وکړه که ما سره د حکومت سپورټ و چې زه به کم ځای ته رسېدم زه بس ودرېدم ځکه چې کرونا ټوله دنیا ودروله چې زه لکه د منظر نه غایبه شوم په کار و چې زما د سپورټ څوک وی ځکه چې 2 کاله انسان بې روزګاري تېره کړي او د هغې د روزګار همدغه سلسله وي نو هغه به څه کوي صحیح خو تاسو ګڼئ نه چې دغه د صوبې نیمه آبادي په زنانو باندې مشتمل ده دغه آبادي دا وخت بوج جوړېږي بجای د دې چې هغې نه موږ فایده والو بالکل فایده به څنګه الو څه قسمه روزګار موږ ښځو ته جنریټ کولی شو زموږ د صوبې اقدارو مطابق زه بیا هم همدغه وایم ګورئ زموږ چترال طرف ته چې لاړ شئ سوات طرف ته چې لاړ شئ څومره فروټ څومره ویجیټیبل زموږ یو زرعي صوبه ده څومره هر څه لګیا د ضایع کېږي په دې باندې د ټریننګز ورکړي مطلب د هغې پیکیجنګ باندې د ټریننګز ورکړي په ای کامرس باندې د سیمینارز وکړي ورکشاپس دې وکړي کلاسز دې ورله ارینج کړي چې هغوی کم از کم د دې صوبې په مطلب په ترقۍ کې د هغې حصه جوړه شي که کم د هینډ امبرایډري دي که هغې د ګوتو په کار کې مطلب سکلز ډېر زیات ضروري دي صرف تعلیم نه دی ځکه چې جابس خو شته نه چې جابس نشته ټول خلک بزنس ته را روان دي چې بزنس ته را روان دي د هغې لپاره د سکل ضرورت لارې لکه زه تاسو ته څه وایم چې 15 لکه لون هم یو بنده اخلي نو هغې دپاره به هم په کلونو انتظار کوي همغه سفارش او دغه شیزونه ورکې لګیا دي چلیږي ما اوسه پورې ما بزنس کې 15 سال شو یقینو کې ما 1 روپۍ لون نه دی اخیستی ځکه چې د هغې دغه دومره ګران دی صحیح ده او دغه وجه ده چې زمونږ چې څومره هم وروسته پاتې شو بالکل زمونږ چې کوم ینګسټرز دي زمونږ چې کوم انټلیکچوالز دي زمونږ ټیلنټډ یوث چې کوم دی فیمیل دی او که میل دی بالکل دواړه بهر ملکونو ته روان دي ښه آیډیاز سره بالکل او کاروبارونه سٹارټ بالکل زما په خیال لږ شان ګورنمنت ته په دې سوچ کول پکار وي بالکل ډېره مننه میډم ستاسو د راتلو او ستاسو د دومره سکسسفل سټوري نه امید لرو چې زموږ نور هغه خویندې چې کورونو کې ناستې دي ډېر څه زده کړه به کړي او ډېر څه زده کړه به کوي انشاءالله فیوچر کې به هم موږ ستاسو د ژوند نه انسپریشن اخلو زموږ زنانه چې کومې دي چې د هغوی په ژوند کې هم څه بدلاو راشي بوج نه غړي یا هغه دا نه وي چې زه څه نشم کولای هر څوک کولای شي خو بس وجه صرف هغه لږ شان پوش پکار لږ شان د جذبه پکار ده بالکل جنون جذبه نه جنون پکار ډیره مننه تاسو چې تاسو زما عزت افزایی وکړل او تاسو زه روغتم ډیره تاسو مهرباني ډیره مننه میډم ګران اوردونکو دا و د نن پروګرام نن موږ خبره کوله چې صوبې په معاشي طریقه کې د ښځو سره کردار کې دی شي او څومره ضروري دی دا کردار او د صوبې سره زه وایم چې د کور نه سٹارټ مونږ والو او که مونږ وګورو په کوم کور کې چې د زنانه په د کور په راشن او په بجټ کې دی کې کله هغه انټرست وانخلي نو دا کور پوره بجټ الټا پلټي که بیا هغه کله د کم کور زنانه په دې سیزونو کې حصہ اخلي د کور بجټ سبزي فروټ او دا شان هندل کوي نو د هغه کور موازنه چې د بل کور سره کې چې کې مینجمنت ني نو د هغه او د دې دوه ډیز مکه اسمان فرقي او د هغه معاشي طریقې دی چې دغه کور کې بچت هم ډیر کیږي او ښه انداز سره کور هم رواني هم دغه مثال کومه په صوبې باندې اپلای کو نو د صوبې هم دغه مثال له ک صوبې کې مونږ د دومره نیمه آبادی کوم چې دا وخت د صوبې د پاره د کار کرامت جوړې دي شي د کار جوړې دي شي مونږ ته نه فائدہ غستې شو هغه الټه لګیا دي په دې صوبې باندې بوج کیږي په دې باندې صرف خبرې نه سوچ هم پکار دی او سوچ سره سره په عمل هم پکار دی مونږ ته تاسو ته او ادارو ته هم دا و د نن پروګرام
بل پروګرام کې به د بل مل مسره او د بل موضوع سره بیا حاضرېږو. پر غوړ اجازه الله.